سلف اتفاقی ده چې په آثارو د انبیاو باندې تبرک نیول جایز دي. آثار الانبیاء لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله به ماشوم پیدا شو نو پیغمبر وسه کار کو کجوره به په خله کې وچقوله او د غلاړ به راواغستل او دا به چاته په ماشوم ته به خله کې توکړل او کجوره به تاو را تاو کړله نو په دې باندې دا برکت حاصلول جایز دي. البته ما ته نشو کولای چېرې وسم یو سړی را پاسیږي او هغه معجزه مولای موزه به خلکو ته په خله کې لاړې دوکمه دا ښه لاړې به چاله په خله کې نه توکي لاړې به سوګام سړی د مولیانو په آثارو کې برکت نشته. دا تبرک ګورئ یو عبادت دی او عبادت ثبوت غواړي. د عام مولیانو د عام خلکو لاړې دا دوایي نه ده که سړی وایي چې زه به چاله په خله کې وراچومه خو د انبیاو شته. نو دا په یو بکس کې پراته او دا بکس چې د سو پورې د دې بنو اسرائیل سره ونو دی حالت برابر دی حالت برابر ظاهره خبر در پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام آثار خو د پیغمبر آثار دی پیغمبر نو چت انسان بل سو کېدی شي. رسول الله چې کله وفات شو نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام د سر د ګیری یو سو وخته د حضرت ام سلمې سره پراته ام سلمې سره وخته پراته مشکات کې دا حدیث موجود دی. او چې کله وسوک بیمار شو په خېټه به درد ام سلمہ مور براوله کېدل او دغه وخته به لپاره بو کې واچول دا وسکا ابه وسکل خېټه به ټیک شوله. دا بشمار داسې واقعیت بخاری کې د جابر صاحب واقع موجود ان شاء الله احزاب کې براش چې هغه جابر صاحب ډوډۍ کړي و خزه یو چیلې لال کړي او 3 کیلو اوربشي پخ کړي وي او 3000 کسانو د چیلې رسیدلې وکنه او 3 کیلو اوربشي 3000 تر رسیدلې وي ځکه باغی کې پیغمبر څه تو کړي وي لاړې به کې تو کړي وي او دعا له بالبرکه فبسق فيها ودعا بالبرکه لاړې تو کړي او دعا هم کړي وانه آثار د انبیای اتفاقی دي. آثار د اولیاء خبر اختلافي ده څوک مني څوک نه مني خو آثار د انبیای اتفاقی دي. دا بکس دي جالوتیانو وړو او دا بکس بل چا سره وو او غیله الله پته ورکړو د جالوتیانو سره د جالوتیانو څخه چکلو نو الله تعالی ورته ویلو چې دغه تابوت بدله دا طالوت راوړي بس هغه ول خا چې دا راوړي خو بیا مزيدي بیا خو منو منګه دغه چې طالوت دوی لا دغه بکس او دغه صندوق راوړو طالوت په خپل راوړی دی دا تفصیل خودلته په قران کې نشته. د قران نه خدا معلومیږي چې ایت یکم التابوت چې تاسو له تابوت راشي د سندې دی ویل چې تاسو به تابوت راوړي را بشي تاسو غره سو کې راوړي نو الله په خپل امر باندې راوستو. نو اسرائیلیاتو کې خدای دی چېرې دا پرشتو راوړو او اصل دې کې خودو پرشتو راوړو ته کې خودو سترګې پرب کې راوچت ګل دې کې خودو بس ملاو شو طالوت په کور کې ورایو سو دا بکسته او زمانہ خدا. او دویم نمبر دا چې د بازو تفاسیر لیکلي دي چې داخله کې تنگ کړو تاسو په دې د تھرډ ایئر په دې انګریزي کې د کینو په نوم باندې دا پرل په نوم باندې یو سبق دی کینو ان جوانا په نوم دا غوي نو هغه کینو سړی دا چرته یو ډایمنډ او یو هیره مندلې دا اړه قیمتي وا نو چې کله یو غریب سړی مالدار شي چا خوخي چې غریب سړی دا هغه مال اربونو ته ورسیږي او د کلی د مالک سره 2 کروڑ روپیا خوخي نه خوخي نو دا چې کله مالدار شونه چانه خو چې دا ډایمنډ خرڅ کیو دا خو دی علاقه ملک بشي چې بازار تلاړو بازار خلکو سره مشوره کړي و چې ګوره دا د کروڑ شی وته په 2 روپۍ باندې وایو نو چې کله دا شی بازار ته ویوړو دکاندار چې ویوړو ویل دا په 100 ویل دا په دومره دا فرزانه ده دینه خرڅو ما ویل نه ګوره خو نه بل بدنه خارزانه علي او دی مشوره کړي و چې دا بل تراوړي الکه شه د کروڑو روپو چې بل دکان ته ورغلې ده نو هغه ترغینه کمی ویلې دي دا نور خپه شوی دی چې بل ورغلې ده نو هغه ورته دا ډیره زیاته غټه د منګې نه الو خلک غټه علي دا غټه نه الو دی چې دا لکه خبره ده راغله او سین دې گزارل دی استا ځکه په کار رانه لاله نو دا هغه د کینو پرلو یو قسم چې دوی د کار وکړو چې دا کله تابوت دی جالوتیانو راوړو نو جالوتیانو دا عزم نکو او په دې کې بیماری را للې وای دا د بدپاله خلک ویل دی چې دا د تابوت نقصان دی د وجنه د بیماری را للې دی وجنه را باندې بیماری را للې ویل دا د زینو باسو بس وې باسه یو غیان دوی غیان راوستل او داغه زګاړې ماړې جوړ کو پاغه کې ویل دا ورکه خو دو او چې بس خوشي کړي چې کم طرف تلاړل ته بزي دغه دی غیان را ورسېدلو تابوت راوړو بنو اسرائیل چې دا خو تابوت کم چې دی کې بقیه د الو موسی او د الو هارون دا نو هغه قبضه کو طالوت او دغه د حکومت نه خوا او هغه په دې متفق شول چې متفق شول نو طالوت ولزي چیزو چې کله روان شول نو طالوت خو د خپل قوم معلومو چې دا زما د قوم دا خو د ټینګ نه دی د څه کوم او دا دومره غنه دا په دې کې څه مشکل راغی اسیم چا ویل چې بود نو دی برانه تختی بیا دلته به خیم امتحان کوم ځان څخه صحیح خلک ټرین ابته خلک بوزما نو په لار کې یو نیر دی دا غنیر په باره کې طالوت ویل چې زما سبا خلک زی چې ګوره دی
په دې نیر کې وبو ونسکی وبو بنسکی او خلک ته کې شوی دی او بیا هم که څوک سکین یو چونګ سکي شي د مری لمده کوي د زماره طرف نه پتا ځو باندې امتحان دی او خلک ته کې شو چې کله ور پرې وتلو 80000 خلک وسره تللی دي 80000 او په دې نیر باندې ورسم لا سره لکه د غویانو بشانې د سی وبې وسکلې چې شنه خېټه واوختل بیا نه شوتلې چې نه شوتلې نو یو پاتې کېدو 300 دی پاتې شول او باقي په قضیه باندې پراته او بعضې کسان یو چونګو به وسکلې دغه 300 کسان حقیقت دا دی چې کله خوراک ډېر د سړی وکړي اوبه ډېرې زیاتې وسکي خاص کر اوبه خوراک لاسه کې خو اوبه ډېرې وسکي نو بیا سړی عبادت نشي کولی تر هغو خو تاسو ته اندازه لګي چې 2-3 ګیلاس 2-3 ګیلاس شربت سړی وسکي بیا تراویح غوړو ته ګراني او چې څومره لږې خوړلي تراویح بیا کولی شي خوراک چا ډېر کړی خوب له ورځي نو هغه 300 کسان لاړل او جالوتیان له شکست ورکو